السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو په میس مردان باندې قاتلانه حمله وشوله او عزتمنو مړه شولو. راځئ مینوال موږ ته دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې یو ساده ډالۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. میس مردان عزتمنو ډېر مشهور خواجه ساره دی، څه د تعارف محتاج نه دی چې خپل نوم یې احمد علي دی. په میس مردان باندې عزتمنو دا مشهور دی، خپله د مردان اوسېدونکی دی. مینهواله اوس په سوشل میډیا باندې همدغه شانتې ویډیوګانې شیر کېږي او دغه پوسټونه کېږي چې په میس مردان باندې یعنې قاتلانه حمله وشوله او یعنې وفات شولو او چا ظالمانو ورسره یعنې ظلم وکړلو. مینهوال موږ په خپله باندې د دې خبرې نه خبر شو نو ډېره سخت خفه شولو، ځکه عزتمنو چې دا یو اخلاقي انسان و، نو چا سره یې نه تر اوسه پورې څه جنګ جګړه کړې ده، نه چا سره داسې څه دښمني وه، نه چا سره تر اوسه پورې څه بحث کړی، نه تر اوسه پورې چا سره داسې بېوقوتوب خبرې کړې وي. نو مینهوال چې موږ په خپله باندې چې دی نو خبره شو نو ډېر سخت خفه شولو. بیا موږ غوښتل چې د مردان خلکو سره رابطه وساتو. مینهوالو چې هلته کې زموږ خپله یو دوست و چې د هغوی سره رابطه وساته، هغوی ویل چې نه میس مردان ژوندی دی، په دوبۍ کې دی، په پروګرامونو کې مصروفه دی او چا وژلی نه دی او ښه روغ جوړ دی. نو بیا موږ عزتمنو په خپله باندې خوشحاله شو. موږ ځکه خیال سره ښه دی چې دغه خبرونه دروغ دي، ځکه عزتمنو چې یو اخلاقي انسان چې دغه شانتې خلک یې بېدردۍ سره قتل کړي او بېګناه، نو دا خو ظلم دی، دا خو ښه کار نه دی. زموږ د عزتمنو ته نن ورځې معلومات د دې ځای پورې. د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې یو سره د ټالۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.